ذکر الله رب کائنات فرمای ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن تاسو منزدیکیږي هغه فواحش او بدو کارون ته کوم ظاهری دی او باطنی ظاهری اندامونه چې په حرامو کې استعمال نشي او ما بطن او هغه چې کوم پټ دی زړه کې حسد بغض عناد کینه تکبر حب مال حب جاه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. پدی آیت مبارکه کی الله جل شانه د هغو سيزونو ذکر فرمایلی دی چې کوم رب کائنات خپل بندگانو باندې مکمل توګه باندې حرام ګرځولې دي. الله رب العالمین د ټول کائنات خالق دی مالک دی او رازق دی او دغه شان پټول انسانانو باندې د یو سیز حلالول او حرامول اختیار هم الله سبحانه و تعالی سره دی بل چا سره نشته. یهود و نصارو د خپل من چاهي او د خپل خوخي مطابق بزنی سيزونه حلالو حرامو رب کائنات دا غینه ممانعات او فرمایل. اوس ورته تفصیل سره دا بیانې چې راشي کم کم شی حرام دي ز تاسو تخیم او تاسو دا غینه ځان بچ کی. باقي کړم به دا او فرمایل چې الله تشرکو به شیئا دا الله رب العالمین سره څوک شریک مګرځوي. دویم وبالوالدین احسانا او مور پلار سره نیکی کوي. د مور پلار نافرمانی دا حرام دی دین ځان اوساتئ. ولا تقتلوا اولادکم من املاق او موجنی بچی خپلی د لګي د یرینا دا دریم کار دی چې خپل اولاد قتلول یا هغه سي اسباب اختیارول چې کوم د اولاد د قتل او د منع سبب جوړيږي په دې عقیده سره چې یاره کدا اولاد می وشنو دله برزق سوق ور کوي. حالانکه الله رب کائنات فرمایل چې نحنو نرزقکم تاسو له رزق درکوم و اياهم او اغلبهم زور کوم. الله رب کائنات چې چاله وجود ور کوي دنیا ته راولي هغه ته رزق هم ور کوي. ځکه چې الله رب کائنات وی چې هله به سبا کم چې ستا رزق پیدا کم. او سلورم چې کم سیز دی هغه دا فرمای ولا تقربوا الفواحش او منزدیکیږي تاسو بدو کارونو ته ما ظهر منها هغه چې کوم ښکار دي دا غینا و ما بطن او هغه چې پټوي. یہ سلورم سیز چې کوم حرام کړی دی الله تبارک وتعالى په تاسو باندې هغه دا دی چې بدو کارونو ته فحش کارونو ته منکرات ته معصیات ته منزدیکیږي. یو خو کول دی کول خو ډیره غټه خبره ده. تقرب الفواحش نزدیهم ورزي ځکه چې کله انسان د بدی طرف ته ور نزدیکیږي نو خامخا هغه کې واقع کی
لہذا د بدو کارونو نه او د بد صحبت نه د بدو خلقو د مرګرتیا نه د رفاقت نه ځان بلری ساتي ځکه انسان چې د چا په معیت کې ژوند تیری د چا سره مرګرتیا کوي د چا سره تعلق ساتي غیر شعوري طور باندې داغه د اخلاق او داغه د عقاید او داغه د اعمال او آثار چې په انسان باندې مرتب کیږي کستا دوست مرګري هغه خوینو داغه هغه خو عقاید او داغه هغه خو عادتونه او هغه خو خوې ته منتقل کیږي او هغه بدوین هغه د بد هغه چې دی هغه منتقل کیږي دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې المرء علی دین خلیله هر کس د خپل د دوست په دین باندې وي چې چا سره دوستانه کې نو ته دغه په دین باندې ولا تقربوا الفواحش او منزدیکېږي بدو کارونو ته ما ظهر منها هغه چې مخکاره وي داغینا و ما بطن او هغه چې پټ وي ظاهری باطنی دواړه چې کم فواحش منکرات او فواحش او گناهونه ښکاروي کاغه پټوي د دوانو نه د ځان بچ کولو حکم دی ما ظهر منها ظاهرین مراد چې دی د لاسونو خپو په ذریعہ باندې چې کم گناهونه کیږي لاسونه خپې جبه نظر دا چې کله په گناهونو کې استعمالي کې داغې نه ممانعت دي چې ظاهری طور باندې خپل لاسونه خپل سترګي او خپل جبه دا په گناهونو کې به نه ککړ کې دا په حرامو کې باندې استعمالي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها نو هغه منکرات او فواحش چې کوم ظاهری دي یعنی ظاهرا قتل او ردل او وینا او لاسونو په ذریعہ باندې یا نور اندامونو په ذریعہ باندې فواحش او منکرات او گناهونو ته مایل کېدل او نزدیک کېدل او داغي کول د دې ممانعت دي ځکه الله تبارک وتعالى چې کوم نعمتونه راکړي دي مونږ ته هغه د لاسونو په شکل کې وي هغه د سترګو په شکل کې وي هغه د زړه په شکل کې دي هغه د دماغو په شکل کې دي هغه د غوګونو په شکل کې دي دا د الله مالک سبحانه و تعالی طرفنا امانت دی ذکر الله تبارک وتعالى فرمائے ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا بشکا وګنا سترګي او زړونه د دې ټولو په باره کې به كل اولئك كان عنه مسؤولا د دې هر څه په باره کې به تاسو نه تاسو کی او هر یو سیز با هر یو اندام با بیل بیل د الله سبحانه و تعالی په وړاندې با په ورځ د محشر شهادت باور کوي او گواہی باور کوي کم اندام باندې موږ تاسو کم عمل چکو هغه بدن با په ورځ د محشر د الله رب العالمین مخ ته د هغه شهادت باور کوي او چې کله انسان دا وګوري میدان محشر کې دا لاسونه دا ګوتی دا جبا دا غوګونه او دا خپي هر یو اندام بیل بیل را پاسی او خبرې کوي تکلم کوي د رب العالمین په حضور کې شهادت ورکوي گواہی ورکوي د خپل بنده د دې بنده په حق لا د خلاف سورہ حمیم سجده کې الله تبارک وتعالى به ذکر کوي چې وقالو لجلودهم لما شهدتم علينا دغه جسم به گویا شي دا انسان به گویا شي خپل اندامونو ته لما شهدتم علينا تاسو زما خلاف ولي گواہی ورکوي ما خو چې کوم ګناه کو تاسو د لذت د پاره او تاسو د خوند د پاره ما دا ګناه کړو زما لاسونو زما خپو او زما اندامونو تاسو زما خلاف گواہی ولي ورکوي قالوا نو دغه اندامونه بوي انتقنا الله الذي انتق كل شيء منګ له خبرو طاقت او گویاي طاقت هغه ذات را کړی دی چې کم ذات ټول مخلوقات ته د خبرو طاقت ور کړی دی ځکه دا قوت گویاي دا د الله رب العالمین د طرفنا یو ډیر لوی نعمت دی دا په دې باندې نه چې د انسان
جبه کې څه کمال دی دا جبه بنفسه په خپل ذات کې څه کمال پکې نشته دی کې الله رب العالمین د قوت گویایی او مخصوص صلاحیت الله رب کائنات یخی دی او بیا الله رب العالمین دی انسان ته الرحمن خلق الانسان علمه البیان رب کائنات رحمان ذات دی انسان پیدا کو علمه البیان دته د خبرو طریقه خودله دا الله رب العالمین وته خودله دی نو چې کوم د خبرو د تکلم طریقه الله رب العالمین مونږ ته راکړې ده نو په کار ده چې هغه په صحیح طریقې سره استعمال شي نو که جبه خبره کوله نو د دې ځناورو سره ډېرې غټې غټې جبې دي خو په هغې باندې تکلم نشي کولی نو په دې جبه کې خپل کمال نشته دی بلکې قوت گویایی رب کائنات په خپل فضل و کرم سره انسان ته ورکړی دی او بیا ډیر په خصوصیت سره الله رب العالمین د دې قوت گویایی ذکر کړی دی الرحمن خلق الانسان علمه البیان ما خپل بنده ته د بیان طریقه خودلې ده نو چې دغه بیان د الله رب العالمین د طرف نه لوی نعمت دی نو پکار دی چې دا جبه او دا تکلم او دا گفتگو د الله رب کائنات د وحدانیت د بیانولو لپاره د الله جل شانه کبریایی او د عظمت د تذکیری لپاره او د حق گوی د پاره او د دین دعوت د پاره دعوت ال القرآن د پاره دعوت ال التوحید د پاره نو د حق وینا د پاره چې د قوت گویای زموږ استاد استعمال شي ځکه الله رب کائنات فرمای ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن تاسو منځدیکېږئ هغه فواحش او بدو کارون ته کوم ظاهری دی او باطنی ظاهری اندامونه چې په حرامو کې استعمال نشي او ما بطن او هغه چې کوم پټ دی زړه کې حسد بغض عناد کینه تکبر حب مال حب جاه دا د زړه چې د دینه خالی وي ځکه قلب المؤمن بیت الله حدیث پاک دی چې د مؤمن زړه د الله کور دی د الله کور چې دی دا پکار دی چې د حسد نه د بغض نه د عناد نه د کینې نه د تکبر نه د حب مال او د حب جاه په شانتي موزي او مهلک ایمان لیوا امراضونه پکار دي چې د زړه صفاوي روزانه په دې باندې سړی مجاهده وکي خپل نفس محاسبه وکي روزمره په بنیاد باندې ټول خلق معاف کی زړه کې چا د پاره سکینه او بغض او حسد دا اونساتي دي ته وي تزکیه قد افلح من تزکا قد افلح من زکاها ويزکیهم د قران کریم به شمار آیتونه په دې باندې دي نو الله رب العالمین دا غواړي چې زما بنده ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ظاهری او باطنی دوه لحاظ سره چې زما بنده د ګناهونو پاک